الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تبارك وتعالى فصل لربك وانحر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانانو ستاسو علم کی دا دلوی اختر میاش راختی دا دیتا ویلی کیگی میاش د ذوالحجہ سنگچی د رمضان المبارک اخیری عشرہ داغی لوی عظمت شان دے داغی اولوی حیثیت اور اہمیت دے اور دیر بابرکت عشرہ دا نو دارنگی د ذوالحجہ د میاشت دی د لوی اختر د میاشت دی دا لومبے عشرہ دا هم لوی عظمت والا دا لوی شان والا دا بلکہ یو روایت کی راضی ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من حاذہ نبی علیہ السلام فرمائی لیدی یو نیک عمل چی پدی عشرہ کی اللہ تسو نہ محبوب دے نور رزو کی دونا حیثیت داغی نہیں من هذه الايام العشرہ اگر اریو نیک عمل چی دی
اغتا نوافل کې نو پدی عشره کې د نوافل اهتمام کوا لګ ډیر کوا نورو کې مکوا نو دې کې لګ ډیر کوا تلاوتم لګ دې عشره کې سیوا کوا دارنګي روجی نفلیوم پدی عشره کې ونسام نو دارنګي صدقات پدی عشره کې ډیر وکام د دې عشری او لوی اهمیت دی دا وجه صدا قران کریم کی الله تبارک وتعالى د دې عظمت شان باندې قسم کیا والفجر وليال عشر قسم دی پسبا او پلس شپو مفسرین وی دین مراد دا لس شپې او رزي د لومبه عشری د ذوالحج مراد دی بیا پدی عشره کی سے عبادات دی چه دا عبادات اغا صرف دا دی عشری سرا متعلق دی تکا عباداتو کی دزان قیاسات خو نه چلیگی کرا چه تب دزان عبادت تا یو رز مقرر ہے نو یو ٹیم با مقرر ہے یو کیفیت با مقرر ہے نہ جنا نا بس دے کے دا عبادات خاص دی دا پنورو ایامو کے پنورو میاشتو کے دا صحیح نہیں آغا عباداتو کی یو دا حج عبادت تے پدی عشرہ کے حجاج کرام اللہ اکبر کبیرہ پدی عشرہ کے دا حج احکامات تی اتم د ذل حج باندې اغه شروع شي بیا پنهم د ذل حج باندې حجاج عرفات تزي بیا پلسم د ذل حج باندې حجاج کرام منا تزي پدی عشره کې حجاج کرام مزدلفه تزي پدی عشره کې حجاج کرام قربانی کیا دارنګي وخت خریام او قربانی پکی کئی نو یو د حج عبادت دی دا اهم عبادت دی نن زمون د ډیرو مسلمانانو د زړونو نه د حج غ فرضیت ختم شوه دی ډیر مالدار ترین خلق شتا لوی بزنسمن خلق شتا غټو غټو جیدادونو والا خلق شتا حج ور باندې پر شوی صرف په عمره اکتفا کوي ها تاسو خلق شتا چې داغي د حج د طلوع وس کیږي حج ور باندې پر شوی ابیام یو چکر د عمره لګی صرف په دې باندې غاړه نه خلاصيږي ها د په ذمہ باندې دا فرض پاتې شو دی گناہگار پاتې شو او د دې باره کې سخت وعیدات دي نو بهر حال په دې عشره کې یو عبادت د حج دی په دې عشره کې تکبیراتی تشریق دی دام واجب دی په مقیم باندې په مسافر باندې په مقتدی باندې په امام باندې په منفرد باندې که چا ځان ته مسکو هغه هم دا تکبیرات وایي دا یو پیرویل واجب دي تکبیرات دا یو پیرویل واجب دی الله اکبر الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تاکہ چازان تا مسکو اغی نپس بوئی ناری نبا لگ تیز آواز سروئی زنان با پروئی ناری نخو دا دے احتمام کئی خو زمون زنانا دا دے احتمام نکی نو دا دا ناری نو ذمداری دا چې زنانو ته دا مسله وکي ښا نو نارینه خو 24 غنټې په کور کې نه ای نو دا غي د پاره یو ترتیب داسې پکار دی چې کم ځای کې دا زنانه موس کوي کنه
نو خی طرف تے سلام جار باسلو السلام علیکم ورحمت اللہ، نو کس طرف تا السلام علیکم ورحمت اللہ، نو کم طرف دا نظر لگی نو دغل تا پا دیوال پا کاغذ لکل پکار دی یا کاغذ بتاو لگی یا دہانی بہتکی کی خواہ دا تکبیرات منگتا یو سبق و یو درس را کی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دا ہر سنلوے دا ہر چانلوے، دا امریکی نملوے دے اللہ، دا دنیا دا ہر طاقت نلوے دے اللہ، ستا دا کاروبار و روزگار نملوے دے اللہ، دا اللہ حکم پا عرص کی مخ کی کوا ذکر چی اللہ دا ہر سنہ دا ہر چانلوے دے با مطلب نہ پوئی گو علیکہ دکان میں خرابی گی نو میگا مارٹ میں خرابی گی، روزگار میں خرابی گی، نو اللہ اکبر اللہ دیر لوی دے، دا اللہ حکم بدا ارچا پا حکم بالا کے دا مسلمانان دے 23 منزنوں کے دا دی یوبل تیاد دہانی کیا چھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، دا تکبیرات دا یوم العرفین شروع کی گی، دا یوم العرفین بیا دا یوم العرفہ پکم عرص چے حجاج کرام عرفات تزی بیا دی کی دا ائمہ کرامو یو مینس کے اختلاف پا دے خبر چلی دلی دی چی اختلاف دا مطالع و معتبر دیو کنا دے، بعضی وی معتبر دے و بعضی وی معتبر نہ دے، بس دا ایک پروئی مسئلہ دا اجتہادی مسئلہ دا پا دیبانے با عوامو کے پا خلقو کے اختلافات نہ پیدا کے، بٹ ڈیرو علاقوں کے دا سے خلق تاریخ پل روجہ او خپل اختر قربانی وغیرہ دا دا سعودیہ سرکی بس غیری پاغ ترتیب چلی گناہگار خون دی نو چه کم خلق وینا زمونگا دا پارا دا روجے او دا اختر چکل دے ملک اعلان اوشی نو پا دیبانے بچلی گو نو پایبانے دی چلی گی، نو تکبیرات دا دا یوم العرفین دا نہم ذی الحج نہ شروع کی گی، دا سحر مانزنا نو دا با 23 منزنو دا اختر دا سلورم عرض دا مازیگر دا منزا پوری وی لکھی، دا عبادتم پدی عشرہ کی شروع شی کرا، اس کے یو سڑی ہوئی زبا دا عبادت پا نور منزن کم کم نو دا مجرم دے، دا بدعتی شو بیا خواہ دے پا دین کے زیادت کئی، دیر خلق پا دے بدعاتو دیر خوشحالی کی دا زانا زیادت کولو، گورت دی ایامو کی اللہ اکبر مانز پس پتی زویلا نو بیا دا دی ایامنا مخ کے رستو دا پتی زویل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا پتی زویل ناروا شو کرا، بس بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ دغویل ثابت دی منزل نبات، نو محترمو یو عبادت پدی عشرہ کی دا حج شروع شی، یو عبادت پدی کی تکبیرات تشریق، یو عبادت پدی کی صوم و یوم عرفہ، اسونا عبادات دی دا دون احم رضی دینو، بیا بل عبادت پدی کی قربانی دانو، بل عبادت پکی دا اختر مزدے، دا اختر منظم پدی عشرہ کی، نو قربانیم پدی عشرہ کی، او دا قربانی چی دا کنا نو دا ابراہیم علیہ السلام چکم اخلاص کرو، اگا اخلاص اللہ رب العزت تا دا سی قبول شوی دے او دا سی خوخ شوی دے چی دا قیامت دا سبا پورے پا تمام عالم اسلام کے پا لسم دا ذوالحج باندے آغا یادگار مناوی گی،
نن په تمام دنیا کې د جمعې دا بیان چې کوم ځای کیږي کنه التبه د ابراهیم خلیل چې په زوی چاړې کې خوده دا واقعا بیانېږي په تمام دنیا کې چوغور ابراہیم علیہ السلام تعالی حکم کا چې اے ابراہیم ستا اولاد نو ستا عمر سے واشو تا دا اللہ نه سوال کا چې اے زما رب مال بچی الله بچی درک دا بچی لغوخن شو الله دا ته حکم کا چې ابراہیم دا کم بچی چې تا ته ډیر محبوب دی دا کم بچی چې تا ته ډیر نیازبین دی او دا کم بچی چې تا ته ډیر ګران دی دا کم بچی چې تا غوخت دی الله درکړی دی ابراہیم دا بچی دی حلال کا ابراہیم علیہ السلام فوراً اگر بچی تو وہی بچیا دا اللہ دے طرف نہ حکم دے چتا حلال کما اسی کدا زمون دی دور کې زمون بچی سمو خیال لے نن سبا اولاد نن سبا خو چې ته مور پلاری بچی لګي وبر والا یا بابا زه لګیاي ما ټیک ټاک جوړو ما خپل ځان تراواله دنن دور عجیبه بچی داولی د اسماعیل د واقعا د ذہن کی نشتا ټول ذہن کی ټیک ټاک او خاکی پټول ذہن کی فلمونه او ډرامې پټول ذہن کی موبایل او واتس اپ دارنګ نور د میډیا سيزونه وردن نشوي ښا لکه شپه ورځ لکه یو ګینټم نه کنه موبایل استعمالوي اے نوجوانانو نو لګ محدود او لیمیټډ استعمال کې کنه 24 घंटे موبایل نو ذهن کې هغه سيزونه را دن شو نو د اسماعیل چې هغه کوم آداب فرزندي اختیار کړی وو دل هغه سبق نه دی زدا نو ځکه مور پلار تبرنديږي ځکه په مور پلار سترګې راوباسي ځکه د مور پلار نافرمانی کوي ځکه مور پلار پسرو سترګو باندې جاړي راشه وګورا اسماعیل علیہ السلام پلار تسوی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے ابا جانا تاتا دا اللہ حکم دے چھ اسماعیل علال کا بابا جان پورن میں علال کا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی دا سبق بت ځوانان زده کوي دا سبق بت اولاد زده کوي دا سه د مور پلار تابعدار اللہ اکبر کبیرہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پلارو بچے فلما اسلما تیاری شروع کا د بچی دا لالولو دا پارا زوی مناتا بوتلو ننم حجاج با پلسم دا ذوالحج باندی قربانے تالتا مناتا زی آغا قربانی چې ابراہیم علیہ السلام کړي وا هغه شان قربانی با په تمام عالم اسلام کی مسلمانان په لسم د ذوالحج باندې کوي د قربانی دا من شعائر الاسلام دا قربانی من شعائر الله قرآن کې الله وی دا قربانی دا مې د شعائر الله نه ګرځولې ده فلما اسلما وتله للجبین ابراہیم علیہ السلام چاړه تیر کړی دا بچی مینا تبوتلی دے دا یادو ساتے محترمو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے قربانی دا خپل محبوب سیزونو قربانی کول دی ابراہیم علیہ السلام بچے مناتا بوتلو سترگے پٹکی چاڑور باندے کی خود پزوی باندے اللہ جبریل رولے گلو اسماعیل تراخ گلو او گڑ ورطور نزدیک او گڑ لال شوخا و ابراہیم علیہ السلام تا اللہ زیر رولے گلو قد صدقت الرؤیا تب امتحان کے پاس شوی او استادا ترتیب ما دا عالمینو دا پارا پاتے کو دا خود قرآن تذکرہ دا نند دی
قوم او د ملک او د ملت ډیر خیر خواهان هغه په پبلک ډیر مېندي هغه وایي دا قربانی چې کیږي کنه د دې بځې په چمګاون کې رشتہ دارانو کې غرباو فقراو ته دا پیسې ورکې کنه څونه خسته خبره ده لکه ویني به نه تويږي دا لري غندونه به نه او بس په غریبانو دا پیسې تقسیموي ډیر خلک وی رشاد هم صحیح وای کنه ایو د اسلام آباد کې په خوا پاتې کېدو غامیدی صاحب دا قسم خبره هغه په دې ځوانانو کې هغه په دې سیکولر او لیبرل مایندډ خلکو کې دا یو تصور خور کو د قربانۍ که بس په دې دنیا کې دوه دریو کسانو قربانیو کا د ټولو غاړه خلاص شو بس د ثواب کار دې کې چاو کو که چاو نه کو په کلاره کې نه صحیح او نن ډېر داسې ملحدین تاسو ته پته شته ملحد چاته وي چې د جامه د مسلمانه چولې ده دی دعوه کوي زه مسلمان ما دی قربانی نه مني دی مثلا ختم نبوت نه مني دی مثلا د صحابه او شان نه مني عمر ابو بکر نه مني مانن چې د قربانی لپاره تیاری کو تاسو قرآن ټول در خپل کارونه وکړه ما د سحر مانځنه بعد شروع کړي او اوس را پاسېدم یو کتاب پکې مخې ته راغی هغه صاحب پکې لیکي چې د عمر مخالفت د قرآن آیتونو نه لکه عمر سے د قرآن د آیتونو خلاف کی تو عمر پیژني او ځان ته وی مسلمان ځان غني مسلمان بلکې ځان غني د امت مسلمه یو لوی امام او کتاب کې لیکي د عمر د آیات قرآنی نه انکار او مخالفت چې عمر دلته د قرآن خلاف کړي و ظالما اے دغه سړی منونکو ظالمانو دا عمر لکی یو خبر راځي عمر پیغمبر ته یو رائے ورکړي د قرآن آیت نازلېږي د عمر خدا دې شان دی په قرآن کې هم موافقات عمری ملاويږي نو ځان ته مسلمان وای عمر نه مانی ابو بکر نه مانی صحابه ته مسلمان نه وای صحابه نه مانی ځان ته مسلمان وای ختم نبوت یو سړی نه مانی ځان ته مسلمان وای یو سړی حج نه مانی ځان ته مسلمان وای یو سړی قربانی نه مانی او ځان ته مسلمان وای داسې تنتا ملحدین وای ملحد دا زنديق دی دی دا نور کافرانو نه خطرناک کافر دی هغه څنګه نور کافرانو خو په ډاګه دي چې دا کافر دی يهودي کافر دی عیسائی کافر دی دا هندو کافر دی دا سیک کافر دی خدا کافر ځان ته مسلمان وای او نور مسلمانان ځان سره هم خیال کوي دا ملحد دی او دا زنديق دی د سره ناس ته ولاړ نه جایز د سره په پینډه خوراک کاټ نه جایز ځان سره قربانۍ کې شریکول نه دی جایز دا غي پیسې ځان سره په قربانۍ کې لګول دا نه دی جایز د ملحدینو د زنادقو دا تپوشیو چې بای زو د قادیانانو یا د روافض شیعاګانو سره نوکر ما نو ای سره خوراک کا کوما اغي مالک متنخارا کوي قربانی بکیږي او کنه نه دا غسیس حرام دی چې خلکو ته پته ولګي دا ملحدین او زنادقه دي نو محترم مسلمانانو ډیر ملحدین ننم داسشتا د اسلام پجامه کې د عوام الناس سره د پبلک سره د خپل مینې اظهار کوي چیرې چونکی قربانی وشي کنه نو بیا دا سور دي دا غندونه په معاشره کې نو بدبوئی شي ویني توي شي نو خدادا چې په دې د غرباو سره داغي خدمت په وکړي شي او قرباني ونکړي شي دا د قربانۍ نه انکار شو کنه شو او په کومه جامه کې شو یو غریب سړی متاثر ک بلم چې د دین او د قران نه خبر نه دی هغه متاثر ک په غب غب د قربانۍ چې هغه قران وې دا من شعائر الله دا هغه عظمت او حیثیت ختم ک لکه غامیدی سے یو کلپ نوی راغلی وی هغه وی چې امت مسلمه کې دوه دریو تنو قرباني وکا ټولو غاړه اخلاق شو هغه عجیبه سکالر دی او کولر دی بیا خلک پکی
غلط خبره خو مکو کنه دې سره ډېر خلک هغه گمراه شي غریبانه او ته خبر چې داسې خلک دا د چا په اشارو سره چلیږي چې د شعائر الله پورې غیدا خندنې کوي. محترم مسلمانانو دا قربانی چې دا نو دا خو د ابراهیم علیہ السلام په بچی باندې چاړه راخ کلا او الله رب العزت ګډ راولېګا هغه ګډ ذبح شو. الله وی قد صدقت الرؤيا او ما ستا دا اخلاص ستا دا ترتیب دا یادگار دا داسې یادگار دی دا د شعائر اسلام نه دی دا د شعائر الله نه دی دا په عالمینو کې مقرر کدا به د قیامت درځي پوری دا پلسم او د یولسم ذوالحج باندې دا په عالم اسلام کې مسلمانان هغه د ابراهیم یادگار مناوي. ځکه بعضی روایاتو کې راځي تپوس شوی چې ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا قربانی سدي پیغمبر وتوي سنت ابيكم ابراهيم دا ستاسو د نیکه ستاسو د بابا د ابراهیم طریقه دا دا هغه طریقه ده. بیا محترمو دا عبادت پکال کې یو ځل دی. ډیر مسلمانان شتا خمالدار ترین خلق شتا او اغید دینا پشاکیگی یره کرزونه دی او یره دادی او یره دادی دا ډیر په خوشاله سره په جنون سره په جذبه سره په مینه او محبت سره قربانی پکار ده. بیا محترمو نن دور کی چونکہ دا ملحدین او زنادقہ دا قربانی اہمیت نہ تسلیمی دا قربانی دا اہمیت دا حیثیت دا ضرورت چہ دا سون اہم عمل دے پدی یو سو دلائل زان سر نوٹ کے او ملحدین تاغا رسوے او داغین اثر وانخلے. گورے محترمو قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی امر کرے امر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے پیغمبران تا تا مونگا کوثر در کڑے دے یا مونگ حکم کڑے تا تا پا در کولو دا کوثر نو فصل لربک نو موس کا وقبل رب لرا وانحر و قربانی کوا. وانحر مانا قربانی کوا. مطالکہ دا دی اہمیت ختم شو چا اللہ وی وانحر دا امر نرے حکم نرے وانحر قربانی کوا. بیام دام یادو ساتے یو روایت کے رازی من کان لہو سعا دا چاچے وس کے دا او ولم یضحی دو قربانی انکا وسکی دو قربانی انکا فلا یقربن مصلانا زمونگا دا موس کولو دا اختر دا منزیت دی نرازی یا ام منزونو دا دیم نرازی دی سونا حمش و قربانی وی ندیرانی ازدیکی گی بیا دا سونا صحوہ عید دی نو دا پا یو غیر اہم خبرہ کچاو کا قربانی او کچاو نکاو کدو دریو کا نغاڑ اخلاص شوا. من کان لہو سعا دا چاچی وسکی دا فلم یضحی او دا قربانی انکا فلا یقربن مصلانا دی دید گاتم نرانیز دیکھیگی دی دی منزنو تا نرازی بیا گورا مالدار دی قربانی نکئی دا دونا وعید شدید پا یو دونا غیر اہم خبر باند شو بیا. دا دی روایت نم دا قربانے اہمیت اغا معلومیگی. بلا خبرہ نبی علیہ السلام چی مدینہ منوری تلاڑو مدنی زندگی کی نبی علیہ السلام یو کالم قربانی ندا پری خودے چتا یو کال بے پری خودے وجہ داخلہ کی لازم نگرنی چا دیرہ ہمیں نگرنی نجی نا نبی علیہ السلام قربانی پا سفر کم چی کلون قربانی اکڑی دا نو پا مقام باندی چی اونو امی قربانی کڑی دا
قربانی سونا ہم شوا 10 سال نبی علیہ السلام مدنی زندگی کی قربانی نہ پرے خودی یہ ذرا بسکے اصل کے دا خلق جی گمدی کا نا در پر دا احادیث مبارکوں کی خلق تشکیک کی مبتلا کی احادیث نے انکار کی نو قربانی دون احمدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدنی دور کې قربانی نه د پرې خو دی دا رنگی محترمو دا قربانی چې دا من شعائر الله دا شعائر د اسلام نه دا د دې دا اهمیت د پاره دلائل ځان سره یاد کې ګوره چې نبی علیہ السلام په دوام کړي دي استمرار ور باندې کړي دي په حضر کې هم کړي په سفر کې هم کړي دا نو دینه دا معلومه شوا چې قربانی ډیره اهمه ده دا چې څنګه دا کم سیکولر مایندډ خلک او دا لیبرل مایندډ خلک یې غني کنه دا په غلطه دي امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کړی دی باب الاضحیہ باب دی بیان د قربانے کی للمسافر والنساء د مسافر د پارا او د زنانو د پارا صحیح مسلم کی اور روایت دی او امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کړی د قربانے اهمیت یره که چاو که چاو نکا او د دې په غریبانو له پیسې ورکې دا د کفر خبرې دی یادو ساتي ګوره ښا نو په دې معاشره کې د کفر خبرې کیږي مسلمانانو کې غیرت نه یو سړی پر باب غیرت کوي د پیغمبر په حدیث غیرت نه کوي یو سړی په دمتوب باندې غیرت کوي د پیغمبر په دین غیرت نه کوي بیا زمونږ عجیبه ملک دی او عجیبه حکام دی دا سه خلکو تبر وقت او پوری سزا نه ورکول کی کہ یو سړی وي زبان نما دا مسلمان شو دا اذان چې دی دا شاعر الله نه دی په دې ملک سونه خلق دی وي ک مولا زماره باپ نه مني زمولا اذان نه منم دا کوپر خبره نه دا بانګ د مولا دی یار دانن دا څخه خکاره دا خبرې کی دا سوق دی دا د بل ځای خلق نه دی دا زما واست بچیو خدا کنده کې د دې قسم خبرونه متاثر شي سوق وتوی دا دمتوب دا رباب دا ستار او دا دوپړې دا زمون ثقافت او زمون کلچر دی ستادا کلچر دی ته ځان ته پښتون وې ته چې ته پښتون ته وې ودا دم بچیا نو پته به دی ولګي چې دا ستا کلچر دی او کنه پښتون کو په دې بدګنی تغدم توبه غبی دینی بعض روایاتو کې راځي بعثت لكسر المزامير زره ډنګ ټکور او د دې ډول او سرنا د ماتولو د پاره را لګل شي دا د مسلمان ثقافت نشي کېدی او که فرض کړي ته څوک د پښتنو ثقافت وای دا سه پښتانه دا مونږ ته نه دي منظور دا سه پښتو زمونږ نه راغله دا پښتو ځان سره سنبال کړه کما پښتو چې د دین اسلام خلافي دا پښتو باندې چلیږي ښا ډېر خبره ور پښتنوي ابر اسلام سره اپوزیټي اب نشي منل چیرې زه پښتونې نو ما قسم کړي زب ضرور مخ ته په کفن کې نه ګورم ما سره رور زیاتې کړو او ته دې ته پښتو وې زب د سره پښتو کوما تر مرګ پورې دا غلط چیز دی دا خبره کې د پښتوي کې د پښتنوي دا په غلطه دي الله اکبر کبیره نو محترمو ابو برده رضی اللہ عنہ دا اختر دا مز نمخ کی قربانی وکا ورطا استماع ابتدا کیوئے چه دا ار عبادت دا پارا زمون پا دین کی حدود دی پدے کی خپل عقل نہ چلی گی پدے کی قیاسات نہ چلی گی یو سړی دا اختر دا مون نمخ کی قربانی وکا ساروی اغسط دے خب غٹ میخ اغسط پا 5.5 لاکھ روپے اغسط دا خدا اختر د موز نمخ کی قربانی وکا او خو کلمه ام پیو کې او نوافل موته وکا او دس مرته وکا بسم الله الله اکبر ام پیوي شریعت وی دا قربانی دی قبول نه ده طریقې نه دی اوټ وکا کوډ دی غلط ورکړ ته جنن سبا
هغه خپل موبایل کې څه پیکیجز اکټیویټ کې دا غیر لپاره خپل کوډز مقرري کته په دې کوډ کې یو زیرو سیوا کا یا کم کو تاله پیکیج نه اکټیویټ کیږي او شریعت کې رضانه کوډونه ورکې ته راستا په خپل غلط کوډونو سره دا کار نه کیږي ښا وګوره محترمو ابو برده رضی الله عنه د قرباني اهمیت دا د سیکولر مایندډ خلکو د ملحدینو په مخ سپېړه ده هغه دی بیان او حدیث نه مانی دا خو موږ مسلمانانو ته وایو چې ګوري قرباني ډیره اهمه ده ابو برده رضی الله عنه دا اختر د موز نه مخ کی قرباني وکا نبی عليه السلام وتوي دا قرباني به دوباره کې چې دا اهمه نه وي بس الیکه کو شو کو نشو مړ جانې دو پیغمبر اسلام دا قربانی بری دوباره کې رواه البخاری و مسلم دا روایت صحیح بخاری کې ده او صحیح مسلم کې ده مسند احمد کی روایت دی علی اهل کل بیت اضحیہ علی لازم ده په هر مسلمان مالدار په قربانی د کور په هر مالدار فرد باندې چې دی صاحب نصاب دی قربانی لازم ده دارنګ محترمو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ دور مختار کے ذکر کئی فتجب التضحیہ علی حر مسلم مقیم موسر ہر مالدار مقیم مسلمان اصل باندې قربانی فتجب واجب دا لازم دا صرف ثواب کار نه دا لازم دا عبادت نو محترم پدې عشره کې د قربانی عبادت هم دی د قربانی نن خو بدریو پوری ځکه نه چې ما د سحر نه تر اوس د 12:30 پورې دې کتابونه کتل تاسو خپل کاروبار روزگار موکا وسراله خيري وخت تاسو کو پتا غړې چلیږي منو یا بدا غړې ټی کې خیر دې کې لړې وخت دی اکه ما غړې چې مخامخ ده کنه پای کې لازمه ټیم پاتې دی اګه زه 2 غنټې هم لګیم دا غړې ما سره مرګلتیا کی دا ټیم نه بدلې محترم مسلمانانو د قربانۍ خو ډیر جزئیات دي او ډیر زیات مسائل دي او د اختر مسائل هم دي د اختر مسائل با زمو علما په اخترونو کې هغه بیانوي سره سرمنه مسائل دي د اختر د موز مسائل دي د اختر آداب دي د قربانۍ متعلق یو اهم خبره ډیر مسلمانان کورونه داسې شته کنه لکه پکور کې او کسان دي دا اوړه غریبانان دي کمالدار دي دی بهر نور خلق سره یو ایسنی ولیدا د 40000 روپو دا زموږ دوستانو هغه ارکل قربانی کوی نو موږ ته یو پیرا سي غب کې تاسو کو چې دا قربانی تاسو د والد صاحب د طرف نه را کدا تاسو کې بچا قربانی لازم نه راغله طرف نه را کدا تاسو بیبيانو سره کالی دي نو پای کې د یو بیبي د طرف نه را نجدا هم د ټول کور نه یو ایسنی سن دې کې نیت د چا د طرف نه لري بچا لازم د قربانی دا پته پکې نه لګي بس قربانی د کوی او مونږ غون فیملی د خپل کور افراد یو قربانی یو عیسی هغه نیولې مودا دا چا د طرف نه تکي پته مو ته نشته تاسو ډیر مسلمانان شته تاسو علم کې بمي قربانې کې یو ایسانی سي او پدې پته نه دی پوي چې دا قرباني در چاره طرف نه کوم نو د دې تعین پکې پکار دی که پرز کسو غریبانان کسان دي او هغه والد صاحب ته لګي پیسې ورکي او دغه والد صاحب د طرف نه قرباني دغه والد صاحب د طرف نه شو یو ایسا اوس په یو ایسا کې د نور خلکو گنجائش نه ښه چې یو ایسا موږ په 500 تنو باندې نیسو دا درچا د طرف نه نو کوشش د دې خبره کول پکار دي دویمه خبره دا ده د قربانې د قبولیت د پاره څه شرطونه دي چونکه دا یادګار ابراهیم دی نو دې د پاره به عقیده ابراهیمیم پکاري ښا د چا چې عقیده ابراهیمی نه یو دغه خپل قربانیم نه قبليږي او کم کسان وسره شریک دي دای قربانیم نه قبليږي عقیده ابراهیمی اگر د شرک چې شرکی عقیده نه عقیده د توحید
کله چا په عقیده کې دامو چې په خورو کې شفا ده درگاه ته زم بچی را کوي کله چا دا عقیده وا چې تار او کنجک غاړه ته چوما عزیز سره زما حفاظت کیږي کله چا دا عقیده وا چې سپیا کې او چتره په کوټه وړاندوما او دې سره زما کور محفوظي دا چا دا عقیده وا چې زه درگاہونو ته چيلي او منخت نظرانه وړما او دې سره زما حفاظت کیږي دا کس خپل قربانی نه قبليږي او د سره د نور شرکاو قربانی هم نه قبليږي عقیده ابراهیمی یو شرط شو محترمو چې عقیده دا پاکي بل چې مالم پاکي او د دې پاک مال وضاحت چې پدیم بلا شي خلق خپش یار اپنے بھی خپا مجھ سے ہے بیگانے بینا خوش میں زہر حراحل کو کبھی کہہ نہ سکا قن تا دا قربانے پیسہ کے حرامی پیسے جمع کے کنا تا دا قربانے پیسہ کے دا قربانے پیسہ کے دے حرام پیسے جمع کے ستا خپل قربانیم سوزیدلی دا خدا ظلم دیو کو ظالمہ دا غنور شرکاو قربانیم وسراو نشو تاسو بوئے دا سنگا اے مثلا سلور رکاتی زی موز دے کانا تانا پاخیری رکات کی زاو دست دے مات شو پاخیری رکات کی لاس دیوی نشو یا بل حادثہ را پیخ شوا پسلورم رکات کی نو آیا ستاسو دا یو رکات مات شو کټول موز دے مات شو خبر مزین ترانه لا ټول موز مات شو یو رکات مات شو ټول موز مات شو دارنګ په قربانه کې یو تن دی هغه حرام خور دی داغه ټول انکم د حرامو دی پردې سی وسره ګيري دي د خويندې سی وسره ګيري دي هم په هغه پیسو تفصيلاتو کې نو محترم ممکن ډېر ګندونه دي خو نه توبې ته تیار یو نه الله نه یریږي نو کوشش دا کوي محترمو چې په قربانه کې کمیسه کم مسلمانان جمع کوي هغه پاکه جمع کوي نو عقیده پاکه او دویم دا خبره خو اخیری سره یاد کې کنه عقیده پاکه دویم مال پاک دویم څه مال پاک او دریم ساروی د عیبونو نه پاک چې ساروی کې هغه عیبونه نه چې په کوم عیبونو سره دا غیر ډیر زیات هغه تفصيلات دي باقی عام خلق دی ګناه ته نه کیږي چانه مور پلار خپدي د چانه رونه خويندې خپدي نو قرباني خو کیږي محترم پر دي ساقطيږي خو چې د چا پزړه کې درغلی کینه او بغض او خیری د دې اعمال الله ته قبولیت ته نرسي نو د دې نمخ کې هغه خپل زړونه پاکول د خپل رشتہ دارانو یارانو دوستانو د پاره او بل محترمو د اختر مز دی د اختر مز مونږ ته د اجتماعیت د یووالي اتفاق هغه درس را کوي په امت مسلمه کې چې سونا مسلمانانو د قربانه اراده کړی دا نو الله دې داغي قربانه قبول کړي دا سونا مسلمانان حجاج کرام او زائرین هغه تللی دی التا حرمین شریفین ته توافونه کوي سخت ګرمي دا عرفات ته بزي الله دې غي ته آسان کی او الله دې غي دا توافونه صفا مروه کې منډه او چې عرفات ته بزي په سخت ګرمي کې مینا ته بزي قربانه بکې شیطانان بولی مزدلفه ته بزي مدینه منوره ته بزي د جانان وطن ته بزي الله دې ټول دغه سفر دا غټولو دا اعمال تلاوتونه دعاګانې حجونه عمره په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی یو اهم خبره محترمو زمون ډیر مسلمانان شته ډیر غټ ظلم کوي د اختر نمخ کې د چا پکور کې غم راغلی دغه دلته زمون دا مشر زنانه و پات شوی د ډیره نیک صالحه زنانه و دارنګ نورو زینو کې پودګي شوی رز دو درې مخ کې دا اختر پسار با دا خزي او سړی رواني سکو د کاکا جړم به اختر د دواب او توغو وخت دې تبا برباد کا د خوشاله رز دا نو ته غریبانو ته بیا دا غم تازه کې بل خبره محترم ما تیر شوی اختر کې دالی دلې و زموږ ادګه کې چې مونږ شو کنه دا خلک په دې قبرستان یو غل شو ور روان شو وی مړو ته اختر مبارک دا تخصیص صحیح نه دی محترمو نارینا چې اختر منځو کې راځي خپل قرباني ته راځي نور کله چې قبرستان ته نه د اختر پرز باندې ور دی او تخصیص دې کړي چې په دې رز بخامخا ور زما محترمو
د دغه سیزنا اجتناب پکار دی. نورم ډیر مسائل د چازین کې سسوالی د مانځنه بعد به ان شاء الله یو 15 منټه ایثار ما تاسو تاسو کولی شي. الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي. دانن لګونتا دمونه یو 15 منټ سیوا واغستی شو نو موږ تاسو لا معذرت کوو. خو تاسو ته پته ده اوس هم ډیر مسائل پاتې شو په لږ وخت کې راغونډیږي نه. دې لپاره ډیر زیات ټیم پکار دی او موږ مسلمانان موږ سره هم ټیم نه یو چا ډیوټي چا نور کارونه یو. اقول قولي هذا استغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. سنت کے ایماندار